یو عالم با د اسمان د ستورو امرا د هغه خلکو چې جهنم به واجب شوی شفارس به کوي زموږ ضرورت په اسمان ستورو ډیر زیات دي نو ته د الله رحمت د خپل رحم سره غومګنه کنه ستاسو سره رحمت دي زموږ په ذهن کې چې د رحمت ذهن لاړ شي یو زیات نه زیات مور مونږ پیژنو چې راګه مور ډیر رحم دی او الله رب العزت څه فرمای زه د یو ګناګار بنده سره د اویا او میاندو نه سیوا محبت کو نو د عالم سره بسونه الله محبت کوي ها د عالم سره بسونه الله محبت کوي دا عالم د دې ژوندۍ د دې سترګې غړېدلې دي چې دې په خبرت باندې پوهېدو جو دا عالم مدرسې ته لاړو ها مدرسې ته لاړو الته قاعده شروع کړه لګیا دی استاد وته سبق وای قاعده پسې بیا ناظره شروع کړه او کله استاد وایي کله ټکوي کله ډوډۍ سپورا کله چې کوم نه سړه کله ګرما کله سالن خولې کله نه دی خولې کور دراشي مورې زونور سبق نه یم ولې الته استاد دونه وهل کوي او دونه قاری کوي او یا قاری سے خود سے بس ما د بدی خبرې کوي او دا کوي او دا باندې لټای د مورې وته نه بچي ګور کنه ول ټول خلک په خپل بچو سبقونه نه وای سکولونه به وای کارونه به زده کوي کسب ته کې نه خو بچي زبتا باندې دا غواړم چې د قیامت پر ورځ باندې اعلان وشي چې پلانکې زوی هغه دی راشي او نن به د الله په عرش باندې د تاج ور بسر کولی کیږي او موږ هغه تاج وړو او د قیامت په ورځ باندې دا اعلان وشي چې د مور او پلار د تاجونه ور بسر کوي د جنت لباس ور واغوندوي او اعلان وشي چې اے صاحب قرآن تا قرآن د لپاره سخت او تکلیف برداشت کړو اقرا ورتقي ورتل کما كنت ترتل في الدنيا اے صاحب قرآن تا دې لپاره سخت او تکلیفونه برداشت کړو نن د جنت په درجو باندې خېجا قرآن لولا څنګه چې ته د قرآن یو آیت لولې ته به د جنت په درجه باندې خېجې او ستا اخرنی منزل ستا اخرنی مقام هغه دی کوم ځای کې چې قرآن ختم شي او دا ماشوم بیا تیار شي ټیک ده مورې رضاګۍ کله ته غونځاخي بدله باخه کمای بچی مینه غونځاخي بدله باخه کم اے پاپړي بدله باخه کما اے زبر پیسې هم درکم زه خلاړ اوس دې مور ته پته ده زما دا بچي سبا د قرآن حافظ شو عالم بشو په معاشره کې به د یو مقامي مرتبه وي لوګ به عزت کوي خلک به دا عزت کوي احترام به کوي دا مور هغه ته خوشاله ده اې د قیامت په ورځ باندې با زه د حافظ مور بل لګېږم پلار خوشاله دی زه به د قیامت په ورځ باندې زما بچي به حافظ قرآن را پاسي زما بچي به عالم را پاسي مفتی به را پاسي او دا ماشوم ډېر په تکلیفونو او په سختو باندې دا سبق وای او حتی تر دې چې د غونډه د ځوانۍ چې کوم عمر دی هغه په مدرسه کې تیر شي او چې د مدرسې نه را فارغ شي داسې ښایسته منظري داسې یو ښایسته مقامي دا مور او پلار یې داسې خوشحالي په دې جامو کې نه ځي بچی عالم شوی دی یو مقام او مرتبه حاصل کړی ده او د خپلوان نه غونډ شوي راسېرې وتا چې خلک خوشحالي هلکه علم دی مبارک شه فراغت دی مبارک شه او د هغې نه بعد فورا واده ولوږي د د ځوانۍ عمر چې کم دی هغه غونډه ګناهونو نه محفوظ پاتې شو دې غریب خو ګناه ته نه دی جوړ شوی دې غریب خو لوبرو ته نه دی جوړ شوی د خو چې زندگی سترګې غړولې دي دوی چې په ښه او بد پوهې شوی د عالم لیدلی دی دوی چې په ښه او بد پوهې شوی دی د قال الله او قال الرسول ویلی دي او بیا زما د معاشرې یو لوفر انسان یو شرابي او کبابي انسان او یو داسې سړی چې هغه غونډې زندگی په ګناهونو کې تېره کړي او دې بیا راشي او دغه مولي صاحب دا مړه دا به څه پوهېږي زه پوهېږم او دې درسنه خبر دی مړه زه درسنه خبر ته درسنه ځکه خبرې چې تا دنیا ګوتې چې کوم دی دا کړي دي یو د هر څه نه خبرې مولانا صاحب غریب د دې خبرونه نه دی خبر او قال الله او قال رسول پیژني هغه خو د صحابه او سیرت پیژني د اولیاء کرامو او د بزرګانی دین سیرت پیژني هغه به دغه خبرو باندې پوهېږي چې ته چې کوم دی د هغه نه ځان اوچت ګڼې ته چېرته د هغه مقام او مرتبې ته رسېدی شي نو چې کله موږ د الله د رحمت د هغه سره واورو که نه چې الله رب العزت به د یو عالم ته اجازت ورکړي چې د اسمان د ستورو امرا د خلکو سفارش وکړه چې په موږ باندې بیا بد لګي چې لکه دومره سفارش نو هو که نه هغه محنت کړی ځان یې ستړی کړی خپله ځواني او خواهشات یې قربان کړي دي
هغه په پوره ژوندۍ کې صرف د خپل ښځه ولیدای او تا ستا خو زندگی داغدار ده ستا خو زندگی داغدار ده تا خو ټوله ځواني چې کم دی په داسې ځګونو کې خرج کړې ده چې په کم باندې الله او د الله رسول خفه کېږي نو به هر حال د الله رحمت د خپل رحمت سره نه سمو د الله رحمت ډېر وسیع دی